وای لکه څو پیسې دي 2 لکه دي د استادانو په پیسې نه خو چې استاد په کومه کوڅه ځي نو یو ورته وایي سر بل ورته وایي سر نو ما سره یو استاد د سواړې په دکان ته راغلی او موږ پرې مارکیټ کې څه بکس اخیستو نو هغه به وایي جی به پیسې مه راکوه نو ما هغې لیکچرر صاحب ته وایم ستاسو خو مزي دي چې چېرته ځې نو ستا یو شاګرد هلته ناستي ځکه د سوشل اکاونټ خوري وای دې زمونږ په کالج کې سر پاتې شو دې زمونږ په سکول کې سر پاتې شو خدای دې ښه ساتي موږ ته میس ډېر ښوولي ډاکټر صاحب ته 200 روپۍ مړه وایي 2 پیسې را ناغستي او خدای خبر زه به چې ښه شوی یم نه وم د دې په نصیب کې دوا ده نو چې دې دوا ته دې سپک ونه ګوري بل پیرنټس دي د پیرنټس په ذموارو کې دا ده چې قو انفسکم و اهلیکم نارا چې د خپل بچي به د اور نه ساتئ د نسوارو نه به یې ساتئ د نشې نن سبا نشه ډېره عامه ده دیو جن کستا بچے ماسخوتن نا وخت کور ته راځي اته تپوس نه کوي نو خدای بدن تپوس کوي د ماسخوتن د مانځنه بار ګرځیدل نشته د ماسخوتن د سار د مانځره پاسېدو د میندو لپاره دا یو درخواست دی چې میندې خپلو بچو ته همیشه دا الفاظ وایي په دې کې لږ ترمیم راوړي اوده شی لکه سار به چېرته ځئ دا تاسو وایئ څه وایي ستاسو به سکول ته ځئ که کله دې په دی دا مور دا وایي چې اوده شی لکه سار به مانځله ځئ نو څه فرق به پرېوځي یعنی ارلی ان د مارننګ فجر پریر کې شمولیت چې څوک کوي د هغو کلاس نه ضایع کېږي نو چې د پیرنټس دا ذمواري ده چې خپل بچي په دې په ډیسپلن کې عادت کړي چې هغه بچي چې دي هغې د سار د مانځه د پاسېدو عادت شي موږ دا څومره کیډټ کالج چې دی سار ورزش کوي دی دغه کوي منډه وخي دی په هغې وخت کې په خولۍ یې په هغې وخت کې چې دا موږ په بړستنو کې پراته یو نو چې د هغې لپاره کوي نو ته د مانځه لپاره یې ولې نه پاسې نو دا د والدینو ذمواري ده چې په خپلو بچو کې ډیسپلن پیدا کړي قو انفسکم و اهلیکم نارا دا کوم قرآن چې ختم کو دې کې دا موږ ته ویلي او بله ذمواري بیا د دې بچو ده چې د دې بچو سره استادان چې کوم سلوک کوي نو درې کارونه دې ورسره وکړي استادان انشاءالله چې والدین دې موکړي نمبر 1 ان میں محنت کی عادت ډالیے همیشه خپل بچی ته ووایه چې خپل سپلی په خپله پالش کا خپل بستره په خپله انفولډ کې او ته به یې فولډ کې په دې اصلو کې چې یې دا فولډ کوي اگر ته هر څه سے ګډ وډ پریخي اٹ مین چې آپ کے اندر محنت کی عادت نہیں ہے جنکو ته وایا چې خپل ځای به په خپله پاکې کچن کې به خپل پلیټ په خپله اینځې دې ته وایي محنت کی عادت نو تاسو په خپلو بچو کې په خپلو شاګردانو کې نمبر 1 محنت کی عادت ډالیے او دویم دا انفاق کی عادت ډالیے موږ شومان ډېر زیات یو یو استاد ډېر بیکاره استاد و د امامتي ګډه وډه نو ما هغې سړي ته وایم دا امام تاسو ولې ساتلی دا خو پخوانی قرآن وایي پخوا چې موږ په هغه جاهلیت په دور کې وي قرت مرت پکې نشته هغه وایي دا زموږ محله ټوله په دې امام متفقه ده مې په دې کې څه چللی وی دی پیسې نه غواړي یعنی تنخواه دله موږ نه ورکو مې خیر دی که منځونه دله خراب کړي وی خیر دی که خراب کړي دې ته شومتیا وایي انفاق دې ته وایي چې ته خپلو بچو ته ووایه چې تاسو چې کوم جیب خرچ دی جیب خرچ ته په انګریزي کې څه ویل لکه پاکټ منی د دې خپل پاکټ منی نه به ته لږ خیراتي ورکې دلته اغوش ته هغو له به تې ورکې دلته الخدمت ته هغو له به تې ورکې دلته کې زموږ سره یو هلک دی هغه د غریب پلار زوی دی فیس یې نشته هغه له به تې ورکې نو اپنے بچوں میں انفاق کی عادت ډالیے دی وجه نه چې چڼی بار آواز وکړي چې وظیفه راوړی خدای وبخه په نوکر یې مه لیږه زوی ته دې وایه وایي دا ته اوسه دا وظیفه هلته خیر دی که هغه پینټ سوټ کړي ځکه چې په هغه کې د انفاق عادت پیدا شي او دریم نمبر دا ده چې اس میں شجاعت پیدا کیجیے بادر چې داسې نه چې یاري زه خو یارېږم څه چلی پیریان دي هله دغه ځای خو بو دی هله دلته خو باټا دی ما داسې زنانه لیدلي دي چې هغې له یوازې کمره ته ورکوي وایي زه پکې خوشحاله یم ما کیوبیکل خو مونږ په هاسټل کې به غوښته او داسې مې لیدلي دي چې یو کس په کور کې کمیږي هله به ما خو څه چل وشو زه خو یارېږم نو اپنے بچوں میں شجاعت پیدا کیجیے نو د استادانو او د پیرنټس لپاره درې خبرې ما وکړې نمبر 1 اپنے بچوں میں محنت کی عادت ډالیے هسې وره لور ورکه وایي ورشه دا دغه وریبه هسې ورته ووایه وایي ورشه دا قوده دلته راوړه هسې ورته ووایه ورشه دا میخه وتړه هسې ورته ووایه ورشه دې میخې غوښان وکړل دا پاک کا نه ته چې وایې که نه چې نوکر به راشي نو هلته کې ګن پروت و نو هغې سړي ویلی جاوید چودھری غالبا دا خبره کړې وه وی ما هغې سړي ته پولیس ته چې یہ چائے کس نے پھینکی ہے وی چې میں نے چائے منگوائی تھی یہ مجھ سے گر گئی میں چې اس کو صاف کیوں نہیں کرتے وی چې وہ صفائی والا آ جائے گا میں عجیب بات ہے جگہ آپ نے گندی کی ہے اور صفائی والا جگہ وی ما ٹیشو پیپر راواغسه او په خپله پې لګیا شوم
माते जी ये क्या करते हो? मैं वो काम जो आपको करना चाहिए था वो मैं करता हूँ. چې کوم ځای ته تو قانی تو کې کوم ځای ته الټه وکې دا ته پاکو کنه ته روغ موټي کنا جوړه نو خیر دې ته بوله بل سوکرا والا محنت کی عادت ڈالیے ان میں شجاعت ڈالیے بے غیرت سړی پکار نه راځي خپل بچی نه ران کوي چې الله زیریګ مخزه مسړی نران کسان د پدی دغه کې فلسطین کې چلیګیا دي دا نران دي د یو الک ټول بچی او ټول بچی نه مې خويندې رونه دا ټول مړ دي د پاسه ناشته پاره دغه باندې پاره خاور باندې د لاندې ټوله فیملی دا اسوي اغال ته وي نعم المولا ونعم النصير دا د نرتوب انتها ده نو اس میں شجاعت پیدا کیجئے ان میں انفاق پیدا کیجئے اور دریو خبر نقبل بچی ساتھ ہے نمبر 1 بیجا لاٹ پیار ډیره مینه مکوئ له خپلو بچو سره هله خوږ شوې هله ته خو ډېر زیات خوږ شوې وا غوښې شو نو څه غوښې شو خو د ځای سور شو نو سور شو چلو شو بېجا لاټ پیار نه کیجیے او بیا د استادانو د پلار دپاره یو خاص خبره دا ده سزا میں بے اعتدالي نه کیجیے تاسو یقین وکړئ چې بل ورځ د یو حفیظ صاحب د لاسه یو وړوکی دوره والی دی چې مړ دی او چې کله دغه ته کیس راشي که نه د سکول نه نو وایي چې یاره دا هلک استاد صاحب و نو هغه وایي دا به قاري صاحب والی او وایي دا قاري صاحب والی نو وایي بے اعتدالی سزا میں بے اعتدالی نہ کیجیے اور درہم شے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ تحقیر امیز رویہ نہ رکھیے چې کله ته وته دې پوزې ته دې وګوره دې خېټې ته دې وګوره ته دې خپل شکل ته وګوره ته څه شی دا دومره خرابې خبرې دي چې دا ته د خدای سره جنګ کې دا پوزه هغه رخ کړې کو خدای ولا رخ کړې دا شونډې د هغه رخ کړې کو خدای ولا رخ کړې د خدای سره دې پرځولو ته سمې شته نو درې کارونه به بالکل نہ کوئے اپنے بچوں کے ساتھ تحقیر امیز رویہ نہ رکھیے اپنے بچوں کو بے اعتدالی سے سزا نہ دیجیے اور اپنے بچوں سے بے جا لاٹ پیار نہ کیجیے علاقه پس جړه راشي ولې زه پلاني ووالم اتا تماچې ته لاس کړی ورغلی دا دې ولې واخو او ما نه دی واخلی ته په هغه ډز کې ویل که جنګ وشو تاڼې ته لاړل دا بېجا لاټ پیار دی وایي ته کوم ځای دی ما ته یو کس وی د موږ دا سټوډنټان زموږ جینکۍ وی د لوږې نه ووجلې د بنو ما ته وی دی له ډوډۍ دی نه ورکوي یاره ما خو خپله بچې ولیده ژوندی ده چې ژوندی وي نو ما ته غټه نه ده پکار یي بچو ویټ پې کم وي او ویټ کم ښه سمارټ ورته وایي ته به دې خبر په ځای چې خوله دې وازه کړي چې پاستل کې ورته کانه میلاویږي دا درې کارونه به نه کوئ یو څو خبرې چې کومې دغه کړې وې د قرآن په حواله باندې لقمان صفت الله تعالی کړی نو هغه راته وایم هغه وایي ما 4,000 نصیحتونه کړو دا لقمان د رنګ نه ښکلی نه و نسب هم پته نه لګي تک تورو موټې موټې هونډ ته وایي غټې غټې شونډې وې او چیت وجود یې خو هوښیار دومره و چې خدای یې صفت کړی نو هغه 4,000 یا 4 लाख یا 40,000 نصیحتونه کړي نو په 4 نصیحتونو کې د هغې خلاصه را تاسو ته وایم زه بیا خپله خبره ختموم نمبر 1 عبادت کے وقت دل کو قابو میں رکھیے کله چې ته په مانځه ودرېږې که نه دا عبادت دی کله چې ته په کلاس کې نو دا عبادت دی نو کله چې ته ټیچینګ کې نو دا عبادت دی نو چې کله ته لرنینګ کې نو دا عبادت دی نو کله چې ته خدمت کې نو دا عبادت دی ہر خکار عبادت تے نو دل کو قابو میں رکھیے هغه ابۍ چې وکنه ابۍ وی چې په مانځه ودرېږم جو چرګ رایا دی جناسته ده کنه نه پوها به چرګ موږ د چرګ په خانه کې کېنوله نو هغه ته وی چې په دې وخت کې نور سوچونه مکوه چې کله ته پڑھائی کې نو دل کو قابو میں رکھیے کله چې ته سیکھنا کې نو دل کو قابو میں رکھیے بیا به کامیاب انسان یې ا دې ته وی اټینشن فلی اټینشن وی کو ستانه سپلای ورکه شي اته سپلای ګوره نو د میز دلاندې به ګوره کنه چې چرته ورکه شوی دا نو هلته کو پیشو انت پیشو نه ځکه ستا کنسنټریشن پس دی فوکسینګ دی ته وی ستا فوکسینګ په دغه دی نو ویل کدلته خو چرګوړی وی یاره ما خو چرګوړی لیدل نه ما خو خپل بوټ کتو خداو مې موندو نو په هر کلاس کې فوکسینګ ډیر ضروری دی نو یا لقمان خپل بچی ته دا نصیحت کړو چې عبادت کرتے وقت دل کو قابو میں رکھیے نمبر 1 نمبر 2 دوسروں کی گھر میں آنکھ کو قابو میں رکھیے ودا لقمان هوښیار خو په دې کې هوښیار نه هغه وی چې دوسروں کی گھر میں نو دا هغه وخت خبرې دي که بار به خلق نو اوس خو بازارونه ډکی نو بازاروں میں اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھیے ہاسٹل میں اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھیے میلے میں اپنے آنکھوں کو قابو میں رکھیے ځکه ټوله جګړه د سترګو نه جوړیږي چې کله سړی سترګې لړوي دې ته وایي آنکھې لړانا
بیا تی مصیبت جوړ شي. یا اوس بل مثال کې دی شي فیسبुक को विजिट करते हुए आंखों को काबू में रखिए. نو فیسبुक فرند جوړ شو ا د چاینا نه چې کوم دی خزر راغلی و ا د ملایا نه خاون راغلی و نو ولی आप फेसबुक को देखते वक्त आंखों को काबू में नहीं रखते, आप आंखों को काबू में रखिए. دوشو دا به یادو. دریم نمبر چې کومه خبره کړې وه دسترخوان پر پیٹ کو قابو میں رکھیے. هلکه ولې په خېټه مې درد دی ولې څه چل شوی بابو کا باپو او زه په ځان پوه نه شم جمعه اوس کیجوالټۍ ته راځم وی ګڼه کم ځای ده وی په سواړی کې کم ځای ډېره ګڼئ وی د بابو په کډي ډېره ګڼئ وی بیا کم ځای ګڼئ وی رډګر هسپتال په کیجوالټۍ کې دلته یې خوري هلته پې دړې بیا ورته ټریپ لګوي. دا ولی لگئی دے دسترخوان پر اپنے پیٹ کو قابو میں نہیں رکھتا. اور سلورم و آخری خبرہ کہ آپ محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. یہ روی ما خبر وکړه پاغه بد ولګی دا هغه کنزل وکړل ز پسې پاسې دم دا غینه جګړه جوړه شو د دې وجنه چې په کله په محفل کې دی نو پہلے تولو دا ور پسې را سره تاسو وای پھر بولو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.